الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دير معزز عزتمند مسلمانانو حاضرینو سامعینو ناظرینو دا کوم میاشت شروع ده دا میاشت د اسلامی کال لومبه میاشت ده دیته ویل کیږي محرم او نن د محرم سلورم تاریخ دی یو د محرم د میاشتې فضائل دي بعض د دې واقعات دي الله رب العزت د محرم میاشت ډېر لوی فضیلت ورکړي دي د محرم د میاشت ډېر لوی د عظمت او د فضیلت میاشت ده په دې کې بعض واقعات داسې دي چې هغه ډېر لوی شان والا واقعات دي ډېر تاریخي واقعات په دې ورځ باندې بیا خصوصا په لسم محرم باندې
یا د محرم په میاشت کې هغه واقع شوي دي. په هغې کې د ټول نه لومبې د حضرت آدم علیه السلام توبه چې قبوله شوې ده هغه د محرم په میاشت کې قبوله شوې ده. الله رب العزت د حضرت آدم علیه السلام توبه د محرم په میاشت کې قبوله کړې ده. د حضرت نوح علیه السلام په قوم باندې چې کم طوفان راغلی و تاریخ طوفان نوح سره هغه ذکر کوي. د حضرت نوح علیه السلام کشته ملګری ایمان والا دوی ته چې د دې طوفان نه نجات میلاو شو او دا کشته لنګر انداز شو په جودي غر باندې، فرمای دا د محرم میاشت وه. حضرت ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور بل کړی و چې دته سزا ورکي، دته تکلیف ورکي. محترم الله رب العزت د دغه اور نه نجات ورکړ او دا اور ورته ګل ګلزار شو. دا فرمای دا د محرم میاشت وه. د قرنګ حضرت اسماعیل علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام پیدایش دا د محرم په میاشت کې شوی دی. محترم د حضرت یونس علیه السلام د الله په حکم باندې مئی تیر کړو او واقعا مشهور ده چې د مئی د خېټې نه د نجات میلاو شو. فرمای دا د محرم میاشت وه. دارنګه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا شهادت دا د یکم محرم باندې شوی دی. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم نوسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت دا پلسم محرم باندې د کربلا په میدان کې ملاو شوی دی. دا قرنګ ډیر واقعات دا د محرم په میاشت کې شوي دي. محترمو لومبه تذکره چې کوم د یکم محرم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعات هغه به ذکر کو. محترم خلیفہ ثانی د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه بعد دویم خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه شهادت په یکم محرم باندې شوی دی. لومبه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ابتدائی جن بیا د ایمان زندگی د ایمان دراوړو نه بعد زندگی او بیا د خلافت د بادشاہي زندگی دا پدې باندې لګ نظر ثانی کول او پدې د دین ځان خبرول لازمی دي. محترم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت اعلان وکړو او ایمان خلق راوړل شروع کړو نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د 15 کالو پورې ایمان نه دراوړی. دا عمرین یو ته ابو جهل ویل کېدو او دا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې د خطاب زوی و. دا دواړه د دوانو لپاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې وه یا الله په دې عمرینو کې دوی کې یو کس ته ایمان نصیب کړي. دې لپاره دعا کړې وه. محترمو یو موقع داسې راغله چې په دارالندوه کې دا د یهودو د
د مشورې ځای و. د یهودو به چې کله مشورې کولې د مسلمانانو خلاف سازش په جوړو دا به په دارالندوه کې جوړو. اوس هم هغه ځای موجود دی. محترمو هلته کې مشرکین د عرب دا راټول شو. د مکې مکرمې کم مشرکین دي دا راټول شو. خپل منځ کې میټینګ کو مشورې کوله چې 15 کاله تیر شو او مونږ سره د کوششه سره د مخالفته چې مونږ دغه مسلمانان چې کوم خلک ایمان راوړي په پیغمبر علیه السلام باندې هغه منکو هغوی له زوره نه ورکو. د بلال حبشي رضی الله تعالی عنه زندگی او هغه ته تکلیفونه رسیدو والا واقعات زما اوس تا مخې ته دي. څومره تکلیفونه به ورکول په ګرمو شګه به راښکه په سکروټو په بلو سکروټو د پاسه به سملو. محترمو ایمان والا خلکو سره د مخالفت خلکو مخالفت کو خو د دین کار پرېښود نه دی. زمونږ چې لږ غونډه کې خلکو مخالفت وکړي که نه مونږ هر څه پرېښودي. مونږ لکه چا 2 شلقه راکړه مونږ به ایمان هم پرېښودي چې سنبالې کا مونځ او 10 ذکر او روجي او تلاوت او نور د خیر کارونه دا خو مونږ په وړه وړه خبره پرېږدو. محترم ایمان صحابه کرام راوړو او په غټو غټو خبرو ایمان نه دی پرېښودی. د نیکو اعمالو دعوت د نیکو کارونو دعوت او نیک کارونه دی نه دی پرېښودی. عرض مې دا کوم محترمو صحابه کرامو د دې مشرکینو تکلیفونه ورسولي دي خو دوی وایي چې یاره دا خلک خو د ایمان نه ګرځي نه اوړي سره د وخلو سره د ټکولو سره د زورنې د شهیدان شو خو ایمان یې پرې نه ښوده. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها لومبې صحابیه ده ایمان نه بعد دې ته شهادت ملاویږي. دردناک شهادت ورته ملاو شو خو محترمو د هغې باوجود هم ایمان نه پرېږدي. صحابه کرام په تختیدار باندې لټکاو دي او وی که ما د 100 پیری زندگی ملاو شي زه دا قرباني کولو ته تیار یم. د پیغمبر علیه السلام په خپه مبارکه کې یو ازغې قدرې لاړ شي زه دې برداشت کولو تیار نه یم. دا د ایمان د صحابو د ایمان معیارو. عرض مې دا کوم محترمو دغه صحابه کرام دې خلکو هر قسمه تکلیفونه ورکړه خو ایمان نه ونه ګرځول د ایمان نه وانه اړول. دوی دا مشوره وکړه چې داسې به وکړو چې دا نعوذ بالله د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دواړو کونینو سردار دی به ایسته د مخ د ځمکې نه ختم کړو شهید به کړو بس مونږ به د اخلاص شو دا خلک به د اخلاص شي. دی خو داسې کس دی چې څوک هم په ایمان راوړي بیا په خپل ځان قرباني کوي خو ایمان نه وروسته کېږي نه. خلکو مشوره وکړه چې یاره دا خو شهید کول غواړي وجل غواړي نعوذ بالله. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې مجلس کې ناستو دا نوجوان دی فرمایي تاریخ لیکلی دغه وخت 27 سال عمر دی. دی ناستی دی غونو مشرکینو ته وایي چې صیبه زمونږ نه بهادر انسان په مونږ کې ستا نه بل زیات بل څوک نشته. داسې به وکړې دا کارنامه به ته کې توره واله ولاړ شه او مونږ له جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یاد کړي د هغه سر راوړه بس شهید یې کړه. حضرت عمر د ډېر بهادر انسان و ډېر زړور انسان و. د ایمان د راوړلو نه مخکې دا واقعه ده دی روان شو توره یې واخېسته او په لاس کې توره نیولې ده روان دی. یو صحابي له مخې له راځي تپوس یې کوي چې عمر خیر دی ډېر په تیزۍ کې ډېر په جوش سره روان وي څه چل دی؟ هغه د خپل غرض مخې ته کړی دی زه خو دقسې کار کوم نه روان یم. هغه ورته وایي ته نبي علیه السلام پرېږده
د خپل خور ته پوښتنه وکړه خور دی او زوم د ایمان راوړی دی خور دی او اوښې د ایمان راوړی دی لاړ شه د هغوی تپوس وکړه د خور نوم یې فاطمه دی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د خور نوم د ایمان یې راوړی د فاطمه د انها خاوند عشره مبشره کې ذکر شوی دی لس هغه صحابه کرام چې پای هغوی ته په دنیا کې جنت زیری ملاو شوي د جناب نبی کریم وسلم په زبان مبارک باندې پای کې یو دا دی دوی دننه ناست دي یو معلم صحابي ورسره دی هغه ته قرآن ښیي ورې ځان پسې کونډه کړی دی بند کړی دی خو تلاوت یې کوو د ور وټکوو چې وایې کېښودو نو د قرآن د تلاوت اواز یې واورېده راننوته دوی زر هغه خپل صحابي چې کوم ورته معلم و استاذ و سیو قرآن یې ورته ښودو هغه ایشته زر پټ کړ وی خیر دی که په مونږ ګزارو کې خو ته زمونږ سی زمونږ استاذ یې په تا به ګزار نه کوي ښه مونږ دی وایي خو چې تا ته څه ونه وایي خلک په خپل استاذ باندې غیرت کوي که نه کوي الله دې مونږ کې دا غیرت ټولو کې پیدا کړي نن د مونږ خلکو کې دا غیرت نشته چې کله استاذ مخې ته مسله راله استاذ غریب بیا یوازې د څه کارو دا خبره یې داسې کوله نه به یې کوله که نه اوس ټینګ شوه ده خبره پوهېږي الله دې مونږ ته داسې غیرت را نصیبه کړي حضرت عمر عنه متعلق فرمایي روایتو کې راځي و چا چې ما ته یو لفظ ښودلی دی یو حرف یو لفظ وي زه د هغه غلام یم د هغه خوښه ده که ما خرڅوي او که ما ځان سره ساتي څه راسره کوي بهرحال عرض مې دا کو محترمو د خپل استاذ یې پټ کړو چې تا ته څه ونه وایي ورته ورمخامخ شو دې د خور نه تپوس کوي تا ایمان راوړی تم بېدینه شوی نعوذ بالله تو یا ما په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی گزار یې ورکړ دومره تیز گزار یې ورکړ چې د مخ یې نشو مخ یې نشو یې ته روانه شو دا خپل خور ورته وایي ای بایجان ای زما وروره تا چې د کومې مور پیس کړي دي دا غیرتی مور مام پیس کړي که ته غیرتی زم غیرتی ما که ته بهادر یې زه بهادر یم که ته شجاعت والی زم ما کې هم شجاعت شته ته ما نشي اړولی بهرحال چې کله دا خبرې واورېدې د خور جذبه یې مو لیدله چې به دا خو وروسته کېدو والا خلک نه دي ورته وایي تا اوس څه دا خو راته واوروئ الله رب العزت یې کیفیت بدل کړی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دعا کړې وه محترمو چې کله دغسې وشو نو ته وایي اول غسل وکړه د هغې نه بعد به تا ته دا صحیفه دا پاڼه میلاویږي تلاوت د قرآن دا صحیفه ما ته وښایې رایې کې ما ته واوروئ وي داسې نه شي غسل وکړه غسل یې وکړو بیا یې ورته واورو بیا د جناب وی ما جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ورسوئ زه ایمان راوړم دوی روان شو صحابه کرام ورسره دي دا صحابي چې کله دا واورېده دا معلم دی ورته وایي مبارک شه ستا دپاره جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده الله دعا قبوله کړه وایي جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته حاضرېده روان دی یو صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې د الله رسوله عمر راغی ستا خواله را روان دی او اجازه راکړي چې زه ورشم زه منع کړم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نه توره واخیسته ما ته یې پرېږدی که په غلطه اراده راغلي نو سر ته قلم او که په صحیح اراده راغلي بیا ورته څه نه شو ویلی چې رالاړ شو ویې فرمیل ورته اذا الله رسول ما ته کلمه شهادت وایا کلمه شهادت جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کلمه شهادت په تیز आवाज باندې وی صحابه کرام ټول یو بل مبارکه ورکړي او فرمای په هغه ورځ باندې بره په اسمانونو کې
فرشتو یو بل مبارکه ورکړې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان راوړلو باندې او خوشاله شوی. محترمو د ایمان دراوړلو واقعا او مختصر غونډه کې بیا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څومره زندگی تیر شوې ده، څومره غزواتو کې څومره کارونه کړي دي، د دین قرباني ورکړي دي. آخري دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د ابوبکر صدیق ته دور خلافت راغی، هغه دور خلافت ختم شو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت هغه راغی. تقریبا لس کاله شپږ میاشتې یو څو ورځې د پاسه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کړی دی. د امیر المؤمنین د مؤمنانو امیر او بادشاہ تیر شوی دی. د په لاس باندې الله رب العزت لوی لوی ملکونه هغه فتح کړي دي. د ته وتا ډیر واقعات اوریدلي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د متعلق جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لو کان بعدی نبی لکان عمر، که زمانه بعد پیغمبر وی نبی وی نو دا به عمر و، لہذا زمانه بعد پیغمبر نشتا نو لہذا عمر پیغمبر نه دی. البته علماء کرام فرمایي الله رب العزت د انبیاء په شان فراست پوی الله رب عمر دغه ورکړی و، پوی الله ورکړی و. او په بعضو موقعو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم له هغه مشورې حضرت عمر رضی الله ورکړي دي چې هغه د الله رب العزت منشا هم وه. په یو موقع باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړ د الله رسوله تاسو موجود یې، دغه وخت پورې د پردې حکم نه دی راغلی، تاسو دلته موجود یې، صحابه کرام هم راځي، دا خو ایمان والا خلق دی، بیا هم پړه کې دومره سنه ساتي، د الله نه یریدونکي خلق دی، خو تاسو له غیر مسلمه مشرکین خلق هم راځي، منافقین هم سره کینی راځي درله. نو لہذا بی بیا هم ته ووایه چې لږې شان دی پردې اهتمام کوي، په ځان څادر راچي چې پټي چې دا مشرکین او منافقین کافرانو ته نه ګوري. الله رب العزت د حضرت عمر رضی الله د خواهش او د چاهت موافق فیصله دا پردې حکم نازل کړ. داسې ډېر واقعات داسې شته. بعض علماء کرامو 14 یا 22 واقعات او داسې مقامات ذکر کړي چې هغه د حضرت عمر رضی الله رایا او د الله رب العزت منشا دا یو شان درځي. محترمو د حضرت عمر رضی الله انصاف مشهور انصاف دی. د انصاف یو عجیبه واقعه تاریخ کتابونو ذکر کړي د مورخینو. بیت المقدس دا د حضرت عمر فاروق رضی الله په لاس باندې فتح شوی دی. د بیت المقدس مشرانو دا استاذ راولېږي سوال جواب که امیر المؤمنین په خپل راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نو موږ به ته چابیانې بغیر جنگ نه ورکو، بس جنگ نه کوو، بس چابیانې ورکو او بس هغه ته فتح مبارک شه، جنگ نه کوو، او که نه هغه نه راځي بیا به جنگ کوو. هغوی ورته وایي چې صحیح ده. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې د 22 لاکھ مربع میل واحد بادشاہ دی، تقریبا د نیمه دنیا په نیمه دنیا بادشاہت کوي، بادشاہ دی. د امریکې ورته موږ سپر پاور وایو، بادشاہ چې کال دی که نه غون خلک ورته کینی پاسي. دا بلا ملکونه په اشاره باندې کار کوي، د ګوتې په اشاره نه، سترګو په اشاره خلک غلامان دي. بهرحال محترمو 22 لاکھ مربع میل باندې بادشاہت دی. هغه ته وایي صحیح ده زه به لاړ شم. دی یو غلام ورسره دی اسلم، حضرت اسلم رضی الله تعالی عنہ دی غلام دی. دوی دواړه په یو اوښه باندې روان دي،
خدا مشوره وکړه، فیصله دا وکړه چې سزه پورې مزل با زکم سور مهار بتا سری د غلام سره، بیا با لکسات پس د سپاسرین بعد غلام په اوخه باندې سوريږي، مهار به د امیر المؤمنین سری روان دی. دی په دغه حالات کې روان دي چې کله بیت المقدس نږدې شو نو دغه وخت کې باریو نمبر د سورلې دا د غلام راغی. غلامو د ډیر وی حضرت تاسو خیال یې علاقه را لنډ شو، اوس تاسو دی ډرایور مخکې سیټ د تاسو کې نه څه بګره، بعض خلک خاص خلک مخکې سیټ کې ناشتي، بعض خلک شاده سیټ کې خوشحالي. بهرحال د خاص سیټ تاسو راوړل زه به خیر د مهارو نیسم. صاحب داسې نه کوي، عدل او انصاف دا د ستا نمبر دی، ته په خپل نمبر باندې خپل نمبر کې داسې نشي کېدی. څه چلو زه امیر المؤمنین دا غزه خلق هغوی ناست دي، دا غزه پوهان خلق پوهه خلق هغوی په کتابونو کې تورات او زبور او انجیل کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یوازې تاریخ او زندگی نه دا هغوی شکل او شبهات او دا هغوی خاصیات چې کوم نشانات ذکرو هغې ته یې کتلو، هغه کتابونو ته یې کتل چې دا صفتونه وپکي او را روانو، هغې ته یې کتل چې دا صفتونه به دې کس کې شته که نشته. هغوی دغه بیت المقدس د خلکو هسې ووي چې کوم سور غلام هغه ته وي امیر المؤمنین السلام علیکم دوا سلام یې ورسره کول، او د حضرت امیر المؤمنین زنیم دغه مخې ته چې مهار یې نیولی دی، دا پړی چې نیولی دی د اوښ دا امیر المؤمنین دی. او یو بل ته وکتل چې نشان خو یو صحیح شو. امیر المؤمنین چې بیت المقدس فتح کوي او راځي نو دی به سور نه راځي، دی به مهار نیولي او غلام به په سورلی په سوري. یو نشانی پوره شوه. بیا د کسان تاویدل را تاویدل، خپل منځ کې یو بل ته وکتل کتاب ته ګوري، په دې کې خو یو نشانی کومه ده، ته امیر المؤمنین نه وي. څه نشانی؟ زموږ په کتابونو کې ذکر شوي دي چې د امیر المؤمنین خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بیت المقدس فتح کوي، چابیانې ورته میلاویږي، د هغه د بدن په کپړو کې به 19 پیوند دی، 19 ځای به ټانګ کوي، په بدلو بدلو کپړو به ګنډلي شوي. یو ځای وشلېد هلته کې خلک بله ټوټه ولګوي. پخوا د مشرانو ته پته ده، د مشرانو غربت زندگی تېره کړې، نن سبا خو ډېره پار دار یو شیز الله برکتونه پکې راوستي دي. نن چې لږې کپړې کمزوري شي خلک یې لرې کوي، او په 13 زنانې چې یو پرې راواچي بیا خو یې هغې د سره نه اچوي، په غم خاده کې. بهرحال محترمو، حضرت عمر فاروق عنه ته وي چې ښه څو پیوند دي؟ وي 14 دي، یو پکې کم دی، نشانی برابر نه ده. دا ترخ یو ته چوت کې یو په ترخ کې یو پیوند لګېدلی دی، 19 دي وي. دا عمر فاروق عنه بیت المقدس ته ډډه وواله. یو بابا راغی ورته وی د 2 کسانو په تکیا باندې وی بچی زه دې وپېژندم، سلام یې واچوي، نه او مې نه پېژندې. وی ستا عمر نوم دی؟ لا په الحال جواب یې نه دی ورکړی. یو پرچی ورته مخامخ کړه، وی دا ستا لیکل دي، دا لیکل ستا دي، تحریر لیکل ستا دي، دستخط ستا دی. هغه ورته وکتل، خبره ورته وریاده شوه، ښه دا خو زما لیکل دي. دا واقعه داسې وه، یو پېره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د قریشو سره تجارتي سفر باندې تللی و بیت المقدس ته. هلته چې کله ورسېده نو د خپلو ملګرو د قافلې نه ورک شو. یو نوجوان ولیده، هغه وپېژنده چې دا خو څوک دی. هغه تاریخ او کتابونه د مخکینی هغه کتلی وو، د هغې علم ورسره و، تورات زبور او انجیل. هغه دا صاحب وپېژنده حضرت عمر رضی الله عنه، دی نوجوانو دی وپېژنده، ځان سره یې بوته کور ته، روټۍ پې وخوړله، خوراک څښاک یې پې وکړو، ښه دار مدار یې وله وکړو، ښه دار مدار. ورته وی دا حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي کاکا ما ته لاره سمه که، زما نه قافله روکه شوې ده، ما باندې روټیګانې مه خوره.
هغه ته ما سره بهترین اس دی دومره تیز دي چې تا به زه په لږ ساعت کې پسې ورسوم مرګرو پسې ته بېغمه شه خو ما له یو دستخط راکړې یو لیکل لا سره وکړه په هغه ټایم کې څه د لیکلو آلات وهې ته مخې ته کېښوده ما سره دا لیکل وکړه چې کله ته بادشاه شي امیر المؤمنین شي نو ته چې کله بیت المقدس فتح کړي نو ته زما سره دا لیکل وکړه زما نه به ته ټکس نه هلې زما د ځمکې نه خراج ټکس به نه هلې زه به مسلمان نیم ته په مسلمانانو باندې خراج ږدې ټکس پکدې چې ټکس ورکوي مسلمانانو له د ځمکې د آمدن نه مسلمان زکات ورکوي او غیر مسلم خراج او ټکس په ورکوي چې په مسلمانانو په ملک کې اوسېږي ما نه به دا نه هلې دا ما سره لیکل وکړه دستخط پې وکړه دو ته اول وي چې صیبه دا ته زما به څه خندا کې زما غونده کې د خطاب زوی او په ما خو زه غوغان ساتم زما څه اوقات دي چې زه به دا باچا کېږم خو بهرحال هغه اصرار کو دا ورته وایي چې بس ځان د اخلاص کې راوړه چې وکړم دله زر زر ورته ایسته لیکل کړي چې زه باچا شوم تا نه به زه ټکس نه هلم دا زما دستخط ورې کوله پاڼې ورکړه دته زه اخلاص و داسې دا یقین و چې زه به دا باچا کېږم فرمایي هغه پاڼې ورته مخامخ کړه دا پاڼه ستا د ویجي زما ده خپل ملګري راغونډ کړل چې کوم صاحب شورا مشورې والا کسان یې راغونډ کړل چې صاحب راشئ داسې واقعه پیښه شوه کاکا سره ما د نن نه څو کاله مخکې عهد کړی دی خو دا عهد ما داسې نه و کړی ما خو دا خیال نه و لیکل مې کړي لیکل هم زما دي دستخط هم زما دی او دروغ هم دا کس نه وایي اوس څه وکړو زه خو د انصاف والا سړی یم زه خو انصاف کوم زه خو چاته ټکس نشم پرېښودی او دا کومه چې زړه عهد دی واده ما کړې ده دا حالت کفر کې وه دغه قابل قبول نه ده شریعت کې نه ده قابل قبول زه په هغې باندې ګرم نیم پړ نیم ګناهګار نیم که زه یې ماته کړم ځکه دا خو حالت کفر و بهرحال محترمو صاحب ملګرو ورته وویې چې داسې چل وکړه چې ما ته پته تاسو خو عهد تاسو څه کوئ تاسو انصاف کوئ خو د عهد پاسداریو کې ادې به هم ډېره فایده وي ځکه که د عهد مات کې ادې به نقصان زیات میلاو شي وایي به چې دا مسلمانانو امیر عهد مات کړ لیکلي کړي د هغې خلاف ورزي وکړه د عهد هم خیال وساتئ مشوره وله ملګرو ورکړه محترم مشورې ورکړه وی حل به صحیح وی حل به دای چې مونږ چې کوم مالدار صحابه کرام دي هغوی به پیسې راټولوي د ده دا جزیه او د دا خراج او د دا ټکس دا به ادا کوي د ده نه مالی نو پاسداري به موشي او د ده طرفه به مونږ جمع کوو نو بې انصافي به هم نه کېږي وی دا خبره بلکل صحیح ده هغه چې دا خبرې واورېدې دغه بابا دې ناستو هغه وی لومبۍ خبره دا ده چې ما په تا کې نورې غونډې نښې لیدلې وې چې ته امیر المؤمنین او د جناب نبی کریم وسلم صحابي په حق امیر المؤمنین لہذا ما ته کلمه ووایه ما یو نشانی وه په کتابونو کې لیکلې وه چې دی به د عهد خلاف ورزي نه کوي هغه هم ما ولیده تا د عهد خلاف ورزي ونه کړه محترم عرض مې دا کو دغه امیر المؤمنین په 27 ذوالحجه باندې کومه 13 میاشت تېره شوه د هغې د سحرې مونځ یې کوو ایرانی مجوسی دا غلام دی د سحرې په مانځه کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې څنګه د الله اکبر نیت وتړه دغه ټیم کې په خنجر باندې چې خنجر په زهرو باندې ککړ کړی و هغې پای پې ګزار وکړو بعضې فرمایي 3 ګزارونه پې کړي بعضې چې ډېر ګزارونه پې شوي خو بهرحال ګزارونه پې وکړه د هغې د وجې نه راپرېوته او چې راپرېوته نو بیا یې د ځان د بچاو دپاره بلا نور صحابه کرام هم ځان سره په منډه منډه کې نور صحابه کرام زخمیان کړه صحابه کرام په یو صحابي پای کې مخکې شو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ هغوی سحر مونځ مختصر برابر که وی که مونځ
او سلام یې وګرځو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه تپوس وکړو دغه ټیم کې تپوس کی د چا لاسه زخمی شوم ورته وایي جی ابو لؤلؤ پیروز مجوسی دی غیر مسلم دی. الحمدلله الحمدلله आवाजونه وکړو او وی فرمایل الحمدلله چې الله رب د مسلمان د لاسه ما ته مرګ رانه وسته ما ته شهادت ملاو شو دیو کافر د لاس نه. محترمو دغه مجوسی په د باندې صادر ور واچو صحابه کرامو چې څنګه گیر شو اقا چاړو سره په هغه نیزه باندې خپل ځان هم وو خپل ځان پیو مردار کې ځان خودکشي وکړه. محترمو په یکم محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شو. د وفات نه لږ ساعت مخکې خپل زوی ته وایي چې بچي راشه ورته وایي لاړ شه د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین مور بیبي هغې له لاړ شه او اجازت ته وغواړه چې زما پلار عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین ته مه یادوه ځکه زه درنګ ساعت له وفات کېږم نو زه به امیر المؤمنین بیا نه یم زما نوم متواله عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ورته ووایه چې هغه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې خپو قدمونو کې ځان له د ملاستې دپاره ځای غواړي د دفن د قبر ځای غواړي دلته ما ته اجازت راکړه او اجازت ته ولې وغواړه دا ځای چې دی د حضرت عایشه رضی الله عنها حجره او کور دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم کې دفن دی دا نبی اسلام د بیبي حضرت عایشه رضی الله عنها کور دی پای کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن دی وسره خواته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دفن دی. نو زما اجازت ته وغواړه چې هغه اجازت راکړه دا هغه ارمان دا دی چې د نبی اسلام په خپو کې قدمونو کې زه دفن شم. که اجازت در نه کړو راځه نو چې کله عایشه تنها له ورغی هغه جړل د حضرت عمر ته په جدای باندې دغه په شهادت باندې یا په زخمی کېدلو باندې امیر المؤمنین د خپو ورکړی خپو جړلې چې دا خبره ورته وکړله نو په جړا شو نور یې سترګو نه اوښکې وبهېدې چې دا ځای خو ما خپل ځان دپاره غوره کړی و ما خپل اراده دا وه چې زه د خپل پلار او د خپل پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زما خاوند هم دی د هغه په قدمونو کې دا په خوا کې زه دفن شم دا خو زما ارمان و خو زه خپل ارمان باندې د حضرت عمر د هغو ارمان د ترجیح ورکوم زما په ځای د هغه دفن شي ای به خیر دی. محترمو دومره لوی اعزاز چې د هغې سره حق هم مونږ وایو زما دا پلانکي زما حق داسې وو خپل حق یې بل ته حواله کړ. خپل مشرانو عزت پکار دی قدر پکار دی احترام پکار دی د بل مسلمان هم عزت پکار دی. محترمو مونږ په وړه وړه خبره جګړې کوو داسې ځای چې په هغې دپاره انسانیت ترسیږي چې دلته ما ته ځای میلاو شي د ملاستې ما ته دلته دفن دپاره د خښېدو دپاره د قبر ځای ما دلته میلاو شي هلته بل چاته نه میلاویږي دغه درې کسان سره هلته دفن دي. محترمو حضرت عایشه تنها ته فرمایي چې دا خو ما د ځان دپاره غوره کړی و خو زه خپل ځان باندې ترجیح ورکوم حضرت عمر رضی الله عنه ته هغه دې هلته دفن کړي شي اجازت قبر ولا وکنه چې راغی خوشخبری ورته بیان کړ اجازت میلاو شو. حضرت عمر ته فرمایل چې نه بچیا چې کله قبر وکنه چې کله ما دفن کوي دغه ور پورې مور سوي هلته بیا زما لاش کې دی زما کټ پکې دی او بیا به یو پیر د حضرت عایشه تنها نه بیا ته پوښتنه کې اسه نه کیدی شو اوس اراده بدلی اول امیر المؤمنین لا حیات جمدیوم اجازت ملاو شوی اوس خو وفات شوم اوس خو امیر المؤمنین هم نه نو که اوس یې اجازت درکړو بیا دفن کې ورنه بیا مه دفن کوي په عام مسلمانانو مبارک مې دفن کې. محترمو حضرت عایشه تنها نه بیا تپوس وکړو بیا اجازت ملاو شو یې نه پسې دفن کړو. محترمو عرض مې دا کو د کال تیره میاشت هغه سوه انتها وه ذوالحجه وه دا ابتدا ده محرم دی د مسلمان کالو سر دا اول نه تر آخره پورې دا به د دین دپاره په قربانۍ کې صرف کیږي
عمر فاروق د انهو ابتدا ده د کال او حضرت عثمان د انهو د کال انتها ده دواړه د قربانۍ نه ډک دي ټول کال دا قربانۍ دي ورپسې په 10 محرم باندې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د کربلا شهادت دا په 10 محرم باندې دی داسې میاش کې داسې ورځ نشته چې پای کې د مسلمانانو قرباني نه دین لپاره قرباني پکار دي دین قرباني غواړي دین په قربانو راځي بی دینی بغیر د مهنت ناراضي تاسو ګوره مهنت پرېدا بی دینی به داسې راځي چې تاسو په وهم ګمان کې مني خو دین د لپاره قرباني ورکې دین د لپاره بستړې کې دین د لپاره خپل ځان پیش کې خپل عینه به پیش کې خپل بچی به پیش کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نوسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ شونډې ولا خپلې فرشتي راځي دا الله رسوله دا شونډې دا به دې باندې با دا هغه یزید با دا سر او دې شونډو کې نيزه را ورکړي به او بره به کې چې چوتای به د یو ورځ به داسې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي شو دعای غوښتې شوه یا الله د یزید د ظلم نه زما د نوسی وساتې دا دعای کولی شوه خو ولې نه کوله ځکه یې نه کوله چې نن ما ورته دا ونه وایو چې دا قرباني خو ډېر ګران کار دی بچي د دین لپاره ورکول دا خو ډېر مشکل دی دا ګران کار دی بچي د زړه د زړه غوښې دي دا به څوک لرې کړي د دې څه مثال نشته مونږ او تاسو د شریعت صحابه کرامو دین ما او تاسو دا مثال پیش کړی دی چې صحابه کرامو خپل بچی قربان کړي دي صحابه کرامو خپل بیبیان قربان کړي دي بیبیانو خپل خاوندان قربان کړي دي لومبه د واده شپه ده او بیبي خپل خاوند پرې خو د هلال شه تاسو که جهاد دلال شه محترمو خلکو خپل ارس قربان کړي دې د پاره چې ګوره دین د پاره قرباني دا لازمي چیز دی نن مونږه سبا 14 اگست دی خپکیږم چا به دومره بګوشتیان ناغستی بیګلې به وي دا کوم انسانیت دی ما او تا د شریعت دا نه دی ښودلی 14 اگست دی د 27 رمضان باندې زما ملک دا د الله رب العزت په فضل او کرم باندې د علماء کرامو په جدوجهد او قربانو باندې د مؤمنانو مسلمانانو د علماء دیوبند په قربانو باندې دا ملک آزاد شوی دی بلاشي خويندو میندو عزتونه به تار شوي دي د بلاشي مسلمانانو بوډاګانو لاشونه هغه په تورو باندې ټوټې شوي دي په الله قسم تاسو تاریخ وګورئ کتابونه راواله د 14 اگست نواله د 100 ورځو پورې داسې یو ځای نه چې هلته به د غوښو د بین نه راتلو کارغانو څو ورځې په دې غوښو باندې ځان موړ کړی دی محترمو دا 14 اگست دا نه دي مناول پکار دا څنګه چې مونږ مناوو په الله قسم دا خلک به د قیامت په ورځ زما او ستا په دې ګریوانونو کې لاسونه راچوي چې دا ملک مونږ د دې ډمتوب دپاره ازادو دا ملک د دې دپاره ازادېده نن مونږ په موټر باندې موټرسایکل باندې په سایکل باندې په کور باندې جنډه لګولي د پاکستان خپه کېږم په دغه موټر کې ګانه لګېدلې د انډیا دا خلک په موټرسایکل چې ناست دي په غوږونو کې هینډفري ورکړي د انډیا ګانا اوري ته څه لپاره ازادي کې ته اوس هم غلامې ذهني اوس هم غلامې مونږ آزاد نه یو خپه کېږم ملک راته آزاد ملاو دی وګوره مونږ اوس هم غلامان یو مونږ اوس هم د غیرو غلامان یو د غیرو په حکمونو چلیږو او دا به حاله کېږي چې د خپل ځان د غلامۍ دا توق دا ګردن نه لرې کړو دا پړې د خپل غلامۍ دا په خپله به لرې کوو که دې دپاره د عمر فاروق رضی الله عنه په شهادت ملاویږي ملاو دي شي د دې دپاره د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شان د شهادت ملاویږي مونږ ته قبول دی دا شهادت ما ته مرګ قبول دی خو چې زه په حق باندې مونږ خلک د مرګ نه یېروي دې علماء دیوبند چې څومره قربانۍ ورکړي په دې حق باندې حسین احمد مدنی رحمه الله مولانا احمد لاهوري رحمه الله د انګریز په قبضه او تحویل کې دی انګریز د خپل خبرې نه وروسته کېدو دپاره یو داسې کمرې ته ولېږه چې هغه کمره کې تشه واوره پرته ده موسم یخ دی خیال یې دا و چې د دا بدن به یخ شي ایشته به مړ شي په دې کې څه به شي مړ به شي سبا چې شو نو راووته جم دی الله ته زندګي ورکړې وه
ورته وایي کنه احمد لاهوري څه حال دی ورته وایي ایمان وی بدن یخ شوی دی بدن خو یخ شوی دی خو ایمان هغه شان دی ګرم دی هغه شان دی ولوله پکې ده هغه شان جذبه پکې ده دا د یخېدو چیز نه دی محترمو زمونږ مشرانو علما کرامو دې انګریز ته او دې د چا چې نن مونږ ذهني غلامان یو دوی ته ښودلي دي ما خپل کفن په ترخ کې راوړی دا کفن وینې زه د مرګ نه یېرېږم محترم د حق دپاره ودرېدل پکار دي د حق دپاره خپل مال خپل جان خپل وخت دا لګول پکار دي دا دین به زما وسانه قرباني غواړي د چا نه به د مال قرباني غواړي د چا نه به د وخت قرباني غواړي د چا نه به د بچو قرباني غواړي کم سے کم نوري سم نشو کوي د حق خلکو مرګرتیا پکار ده الله رب العزت موږ تاسو ته په یو څو خبرو باندې عمل الله نصیب کړي او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو صحابه کرامو بیا خصوصا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت د ابشان زندگی دی الله موږ ته مرا نصیب کړي جون دی الله د سعادت را نصیب کړي مرګ دی الله د شهادت را نصیب کړي دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي رب ټول امت محمد یې ګناهونه معاف کړي رب دا سم وی سم واورید موږ ته په عمل الله نصیب کړي څومره مسلمانان وفات شوي دي او مغفرت نصیب کړي څومره مسلمانان بیماران دي رب د محرم ښکلې میاشت ده ډېره د عظمت او د برکت والا میاشت ده رب ډېره لوی شان والا میاشت ده رب دې میاشتې په برکت باندې ټول بیمارانو ته صحت ورکړي ټول مسلمانانو خپل منځ کې مینه محبت اتفاق اتحاد نصیب کړي د چا چې په اړه کې طرفګنۍ دي اړه کې بغض دی کینه ده حسد دی رب دا کینې او بغض او رب دا حسد رب زموږ د زړونو وباسي رب زموږ زړونه یو بل لپاره شعر او شکر کې خپل منځ کې مینه محبت پیدا کړي د صحابه کرامو څنګه یو بل سره مینه محبت او د قسم مینه محبت نو پیدا کړي د څنګه بغض چې د مسلمان د کافر سره د صحابه کرامو د کفارو سره څنګه د کافران د پاره صحابه کرام یو موټي د قشان مون د کافرانو خلاف یو موټي کې وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته